ستاسو روغتیا، خوشحالي او صحت د ما آرزو ده. نن مې زړه غواړي چې یو څو نورې خبرې هم درته وکړم، اصلا یو څو کیسې درته وکړم، ځکه د موږ مقدس کتاب یعنی قرآن او خوږ نبی یعنی محمد خو ټولې کیسې دي او دا په خپله په تاریخو کې هم راغلي دي چې اصلا قرآن یو لوی قسمت یې د قصو نه په وجود راغلی چې هغه هم د تورات و د انجیل و د عربستان د عنعنات او کلتور قصې دي، یا د او نور خو بیا د جنګونو او د زنکه بازۍ قصې دي. نو نن مې غوښتل چې یوه خوږه قصه درته وکړم. هغه داسې چې د موږ د خواږه نبي حضرت محمد د نیکه یعنی عبدالمطلب د خپلو تربرونو سره ډېر مشکلات درلودل، ځکه هغو ځوان او ډېر اولادونه درلودل او د ډېر اولاد نه درلود، نو هغوی به همیشه دی پازاباوه، آزار به ورکاوه. نو تاسو خو دغه د انسانانو او د تربګنیو په مسایل باندې حتما پوهیږي. نو عبدالمطلب یو ورځ ورغی کعبې ته او دغو بوتان ته چې په کعبه کې وو، هوبل، الله، لات، عزا او منات، دو ته یې زارۍ وکړلې، ورته وویل که چیرې ما 10 زامن پیدا کړل نو یو له هغو نه قرباني کوم د تاسو په احترام او په افتخار باندې. نو یو مصری تاریخدان چې محمد ابن هشام نومیږي او دغه د اسلام د اولنی تاریخ نه چې د محمد ابن اسحاق په واسطه نوشته شوی را نقل کوي چې عبدالمطلب ته د دغو بوتان د برکت له مخې 10 زامن ورکړل شول چې د دو ټولو هغه آخرینی زوی عبدالله و، عبدالله د محمد پلار کیږي که نه. نو عبدالمطلب ویل چې ما خو د بوتان سره وعده کړې، بوتان خو بیا د دوی خدایان وو او زه په خپله وعده باندې ودرم، دوی ما ته 10 زامن راکړه او زه هم غواړم چې یو د 12 زامن نه صدقه کړم، حلال یې کړم، ذبح یې کړم. نو هلته بیا داسې رواج و په هغو وختو کې چې بیا دغه د هوبل په مخ کې یو داسې شی یو داسې شی ایښی و چې په هغو کې به بیا غشي ورچول، په دغو غشو به نوشته و چې مثلا که جنګ په باره کې و جنګ، یا په بل به نوشته و صلح، چې چا به واده کاوه د قریشو د قبیلې سره بیا پرې نوشته و چې اجازه ده، یا بل نوشته و چې اجازه نه ده. نو په دغو وخت کې چې دا معامله راغله د دغو 10 زامنو نومونه یې په د غشو نوشته کړل او په دغو هغه کې لوښي کې یا په هر شی چې بولي په دو کې ور واچول د غشي، اوس یې نه راوباسي، تصادفي چې هر یو راووت هغه باید صدقه شي. نو د غشي چې راوباسي د عبدالله نوم پرې نوشته وي. نو عبدالله په خلکو ګران هم دی او نازنین زوی هم دی، خو د نور خلک هم ورته وایي چې نه تاسې بیا کوشش وکړئ دا صحیح نه وه یا دا رقم، خو بانې ورته جوړوي، بیا نو چې بل واره بیا غشی راوباسي بیا د عبدالله په نامه وي.
خو 3-4 وارې دا کار وکړ، هغه ټول د عبدالله په نامه راووت. په آخر کې د نورو خلکو ورته ویل شاوخوا چې ته داسې وکړه چې په خیبر کې او که په خیبر په نږدې ځای کې یوه یهوده ښځه ده چې هغه د لوړ ځایو سره شیطان یې بولي که خدای بولي که سحر بولي که جادو بولي که هر شی بولي، د هغو سره ډېر نږدې ارتباط لري او هغه په دغو پټو شیانو باندې سر ډېر خلاصي. ته هغو ته ورشه، هغه به یو هغه په لاس ترکیبي یو حل د دغو مسلې. نو عبدالمطلب هم زړه نازړه د هلک یې د ځان سره واخیسته، اوښ یې کته کا، یو 2 شپو مزل وکړ، د 3 وه هغه یې وکړ، دغو ښځې ته ورغی او دا ښځه یې پیدا کړه. نو د ښځې سره خبرې وکړي، دا ښځه ورته وایي چې خی ته به نن ماښام یعنې نن شپه ما ته وخت راکړي، زه سبا ته بیا جواب درته وایم. سبا چې بیا د دواړو خبرې شوې، نو دا ښځه ورته وایي چې په تاسو کې چې یو سړی څوک مړ کړي، د هغو تاوان څو دی؟ په هغو وخت کې خو به داسې وه چې یو چا د بل چا نه سړی مړ کړ، یا به سړی پکې مړ کاوه یا به پیسې ځینې اخیستې، خو دا خو سم په دو پښتنو کې دا رقم دی. نو عبدالمطلب ورته وایي چې که چیرې یو سړی څوک مړ کړي، د هغو تاوان 10 ځوان اوښان دي. نو دغه ښځه ورته وایي چې خی داسې وکړه چې دا سره چې تاسو بیرته کعبې ته ولاړئ، غیشي راواخیستل، نوشته مو کړل د هر چا په نامه باندې، بیا په یوه غیشي باندې 10 اوښان نوشته کړل، 10 ځوان اوښان. دا قرعه کشي وکړئ، که چیرې بیا د عبدالله نوم وخواته، بیا بل غیشي باندې بیا د غیشه یې واخله، د 10 اوښانو په عوض 20 نوشته کړه. که بیا دغه هغه د عبدالله نوم راووته، بیا بل وارې د غیشه یې واخله 10 اوښان پې نوشته کړه. که بیا راووته بله وارې بیا 40 اوښان، خو داسې حساب یې ورکړه چې 100 اوښان پرې نوشته کوه، تا وخته چې د عبدالله په عوض باندې دغه د اوښان غیشه راوځي. عبدالمطلب راځي دغه کار کوي، خو چې 10 اوښان یې نوشته کړ چې بیا یې غیشه یې راویسته، بیا د عبدالله نوم و چې 20 یې نوشته کړل، غیشه یې راویسته، بیا د عبدالله نوم راووته، بل وارې 10 اوښان نوشته کړل، بیا د عبدالله نوم و، 40 یې نوشته کړل، بیا د عبدالله نوم و. خو لنډه به درته وایم چې تر 100 اوښانو پورې هم دغه د عبدالله نوم راوځي. چې دا 100 اوښان یې نوشته کړ، دا د اوښانو غیشه یې راووته. خو یو وخت خو به راوتلو هم نو، چې راوتلو خلک خوشحاله شول چې دغه دی اوس نو خدایان، دغه لات و منات و عزا و الله و هبل او دا چې هر څوک وو په دو کعبه کې، دا دی دا خوشحاله شول، راضي شول. د دغو سړي قیمت 100 اوښان دي. نو 100 اوښان بس موږ هم کومک در سره کوو، څه چې تا دي ته هغه د هلک دي د هغه نه خلاص شو، د صدقې نه یعنې د ذبح د حلالولو نه خلاص شو. نو دلته دغه عبدالمطلب او عبدالله دواړه د کعبې نه اوس خوشحاله راووتل. عبدالمطلب د عبدالله لاس نیولی دی، وایي دلته چې د کعبې نه راووتل، دلته یوه ښځه ده چې بعضې خلک وایي چې دا د ورقه ابن نوفل خور وه. ورقه ابن نوفل هغه مشهور ورقه ابن نوفل چې هغه محمد ته ویل ته پیغمبر یې، خو هغه بیا بله قصه ده. خیر، نو بعضې خلک وایي چې دغه ښځه د ورقه ابن نوفل خور وه. دی عبدالله ته وویل چې عبدالله، که چیرې ته نن د ما سره ولاړ شې او د ما سره په بستر کې شې، نو دغه 100 اوښان چې دلته تا د پاره صدقه شوي او حلال شوي دم در کومه او ته به د ما سره درومې.
نو د عبدالله زړګی خو ورته وښورېدا، داسې ځان یې ورته هغه شو، سړه تبه راغله، خو د عبدالمطلب ورسره و، د هغو د خاطره یې غږ ونه کړو. نو د ښځې ته ویل چې دا خو مې پلار دی، د لاس یې نیولی یم، نو دا اوس نه کېږي. خو خیر عبدالمطلب او عبدالله ولاړل. دا چې زه اوس درته وایم دا د تاریخ کیسه ده، د ځانه یې نه جوړوم. دا همدغو مصري محمد ابن هشام دا قصه نوشته کړې ده. نو دا حتما محمد ابن اسحاق چې هغه اول تاریخدان د اسلام دی هغه هم نوشته کړې وه. نو دا دواړه ولاړل، داسې مخامخ ولاړل، د آمینې کور ته ورغلل چې دا بیا د محمد مور شوله. دو ته چې ورغلل، دغه آمینې دوې خویندې نورې درلودلې، چې یوه یې هاله نومېدله، یوه بله یې داسې صوبا وه که څه شی وه، د ما نه اوس نوم ویر شو، لاکن د دو خصوصیت داسې وه چې دغه صوبا د درېیمه خور چې وه، دو به همیشه په کور سور بیرغ راځړاوه. او د هغو وخت په کلتور او عنعناتو کې کومو ښځو چې مثلا جنسي خدمات وړاندې کول او دغو په مقابل کې پیسې اخیستې، هغو په کور سره بیرغ راځړاوه. نو په اصطلاح هغه درېیمه خور یې داسې بیرغي وه. خو خیر هغه اوس په دو ځای کې د بحث وړ نه ده. نو دلته چې عبدالمطلب او عبدالله دواړه ورغلل د آمینې کور ته، عبدالله ولاړ د آمینې سره بستر ته، او عبدالمطلب چې د عبدالله پلار او د محمد نیکه کې هغه ولاړه د هالې سره بستر ته. د دغو بستر یو ځای کېدو نه د عبدالمطلب او د هالې نه حمزه پیدا شو، هغه مشهور امیر حمزه چې بیا لږ چې د هغه په جنگ کې چې مړ شو، د بدر په جنگ کې لږ چې مړ شو، او که د احد په جنگ کې مړ شو، خو یو له دو جنگونه و، خو خیر هغه بیا توضیح کو. او د عبدالله او د آمینې د دغو معاشقینه زموږ خوږ پیغمبر محمد پیدا شو. اوس نو دغه حمزه د حضرت محمد هم یې کاکا دی، ځکه د نیکه زوی دی، هم یې همزولی دی، هم یې د خاله زوی دی، ځکه خاله د آمینې خور وه. نو په دغو حساب باندې دلته کوم واده ماده صورت نه دی نیولی. یعنی هیڅ مورخ، مفسر او کوم بل څوک نشي ویلی چې د عبدالله او د آمینې نکاح چا وتړله، کوم آیین یې وتړله، د نکاح شاهدان یې څوک وو، د نکاح خطبه یې چا وویله، او په دغو واده کې چا شرکت وکړلو. ځکه په هغو وخت کې ودونو ډېر اهمیت درلود، چې یو ښه مثال یې هغه د حضرت محمد واده د خدیجې سره و. که څه خدیجې دا درېیم واده وای، درېیم واده دپاره څوک دره سوربور نه نیسي، لکن هغه یې تجلیل کړو، هغه واده نکاح یې وتړل شوه، ټولې خبرې یې وکړې. خو په هر صورت نو حمزه او د خوږ نبي دواړه همسنه دي، همزولي دي، او یو په بل سره ګران دي. نو اوس یو صحیح حدیث دی چې عبدالله فقط 10 ورځې د آمینې سره تېرې کړې، پس له هغو ولاړه د تجارت دپاره فلسطین او سوریې ته، بیا هملته مړ شو. یعنې
خدای تعالی خپل د محبوب پلار په اصطلاح همداسې د په غیاب کې مړ کړو، ده ونه لیدلو. او آمینې د محمد مور یو څه روحي تکلیف هم درلود چې پس د دغو تولد نه یو څه هغه شوله، یو څه روحي تکلیف ورته پیدا شو. هغه و چې پس له څو ورځو یې د محمد ته د شیدې ورکولو نه انکار وکړو، چې په دغه ځای کې ابولهب چې د ده کاکا و او جمیل چې د ابولهب ښځه وه، دو دواړو یوه مینځه درلوده، صوبه نومېده. صوبه دغه صوبه یې مجبوره کړله چې محمد ته شیدې ورکړي که نه مړ کېدو د لوږې. نو تر هغو وخته یې دو ته شیدې ورکړې تر څو چې هغه حلیمه کوچۍ پیدا شوه، چې کوچیان به راتلل او د هلکان یا د کوچني هلکان به یې ځان سره بوول او کولې، لاکن هغو محمد د ځان سره نه بیولو. هغو ویل دا نه پلار لري او مور یې هم داسې ګډه وډه مریضه ده، نو دا به څنګه کېږي. خو په دغو کې هم لکه چې ابولهب او جمیل د ابولهب ښځې یو ډېر غټ رول ولوباوه. نو هغو ورسره واخیستلو. بیا نو هغه دي چې اسلامي مورخین بیا وایي چې د هغوی یو ډېر ډنګر خر و، د دو حلیمې کوچۍ ډنګر خر و چې بیخي په لار نشه تلی. خو دغه محمد چې ورسره واخیسته، د خر داسې تیز شو چې د نور ټول خره شا پاتې شول. دا وینې داسې یو معجزه کار و. نو بیا هغه و چې هغه د حلیمې کوچۍ سره اوسېدلو. په دو کیسو کې داسې راغلي دي چې کله کله به چې دغو حلیمې د محمد خپل د مور دیدار ته راوستلو، دغه آمینې به ورته ویل چې هغه دی چې سیده زر یې در سره بوځه، ډېره علاقه یې نه ورسره درلوده، داسې مینه ناز په غېږ کې ونیسه او دا رقم لکه مور داسې هغه کړه وبوله، داسې نه و. دلته یو بله خبره درته کوم چې داسې یو تعجب خبره ده او تاسو باید په دغو کې یو څه ډېر فکر وکړئ. دغه محمد ابن هشام چې دغه مشهور کتاب یې د محمد ابن اسحاق لیکلی دی، دا نوشته کوي په خپل کتاب کې د آمینې په قول چې دی ویلي دي چې دغه د محمد تولد د دې دپاره ډېر آسانه و په مقایسه د هغو تولدونو چې دې پخوا کړي وو. د دې معنا دا ده چې یعنې آمینه که څه واده نه وه، مېړه یې نه درلوده، لاکن اولادونه یې درلودل. په بل عبارت چې د موږ خواږه نبي نور ورونه او خویندې باید لرلی وي چې په هغو باندې د اسلام مورخینو خوله پټه کړې ده، خوله یې پې ماته شوې ده، ځکه چې بیا خو هغه حرمت و شرافت و د خدای پیغمبري و دا خبرې بیا سره ګډې وډې کېدلې که نه، نو د هغو درک هېڅ نه دی معلوم. اوس نو د موږ خوږ نبي د حلیمې سره اوسېږي، هغه لکه چې یو زوی هم لري مالته، خو د کوچیان سره په خیمه کې. بیا نو بیا یو د اسلام مفسرینو او مورخینو یو بله حادثه کشف کړې، هغه داسې ده چې په 2 کلنۍ کې یو ورځ د 2 هلکان بیرون یو د بل سره بازۍ کوي که ساعت تېرېږي، نو وایي د رضایي ورور یې چې د حلیمې اصلي زوی و راغی کېږدۍ ته، ویلې چې ما په ورور باندې یو څه اثر وشو.
نو حلیمه او میړه چې ورغلي نو د دوی د په تواریخونه کې داسې نوشته کړي دي چې هلک زیړ ولاړ دی تښتېدلی دی داسې رنګ یې الوتلی دی ډېرې خبرې هم نشي کړی هغو پوښتنه ځینې کړې څه کیسه ده و ده ورته ویل چې زه نه پوهېږم 2 نفره چې سپین کالي اغوستي وو او یو طلایي لګن یې د واورې ډک په لاس کې وو راغلل د ما سینه یې څیرې کړه د ما سینه یې را پرېولله او بېرته یې وګنډله او ولاړه خلاص شول نو تاسو ښه فکر وکړئ چې دغه ټول جراحي عملیات نه یوازې د قلب د ټولې خېټې د بطن په یو لحظه کې اجرا شوي دي هغه هم په واوره یې پرېولي او دم د طلایي لګن لیدلی دی او خلک تللي او هېچا نه دي لیدلي نو دلته چې دا قصه دو حلیمې او میړې اورېدلې ده نو دلته وارخطا شوي چې ولا په دغو باندې یو څه اثر مسر شوی دی بېلغوم دغه مزخرفات او خرافاتي عقاید خو ډېر وو شیطان یې په اډو ننوتلی که څه بلا پرې شوې ده نو یې هلک بس را روان کړی دی خپلې مور ته نو چې مور ته یې را روان کړی چې مکې ته راغلي دي نو مور ته یې ویلي دي چې دا هلک اوس نو لوی دی د شیدو د خوړلو نه دی نور یې نو موږ نشو ساتلی موږ غواړو د تا ته بېرته تسلیم کړو اوس نو مور خو یې هم نه غوښته دغو خو هېڅ مینه نه وه ورسره خو خیر چاره نه لري مور ده نو څنګه یې کېنستي خیر نو دا ورته یې ټینګار یې پرې کړی چې نه رښتیا ماته د یو خبره وکړي چې څه کیسه پېښه شوې ده خو آخر کې دا کیسه ورته کړې ده چې داسې رقم و داسې رقم و کیسه یې کوله چې 2 سپین کالي سړي راغلل د طلایي لګنه سره چې واورې ډک وه سینه یې را څیرې کړه او سینه یې را پاکه کړه او را پرېولله او بېرته یې وګنډله او دوی ولاړل نو بیا دلته بیا اسلامي مورخینو یو لکۍ ورکړې ده دغو هغه ته چې یو څه معجزه ځینې وتراشي چې وایي هغه آمینې ویل چې دا له پخوا چې ما په نس وه ډېرې علامې درلودې چې غټ سړی به شي پلانی به شي بسانی به شي خیر نو دلته په دغو 4.5 کلنۍ کې 15 کې 6 کلنۍ کې نو دوی ته خو درک نه دی معلوم چې څه وخت زیږېدلی څه وخت راغلی څه وخت تللی خو مقصد کیسې دي نو آمینه غواړي چې محمد د ځانه سره یثرب ته بوځي یثرب دغه اوسنۍ مدینه چې بولي هغه وخت یثرب بلله کېده چې دا بیا د خپل پلار قبر وګوري نو چې ورسره بیولی دی نو قبر یې لیدلی که نه دی لیدلی بي زه وایم نو د بیرته راګرځېدو په وخت کې آمینه مریضه شوې ده او په یو ځای کې چې ابوه نومېږي ابوه ملته مړه شوې ده په لارو باندې چې مړه شوې نو د اسلامي مورخین لیکي چې محمد ډېر سخت خفه شوی دی او په دغه ځای کې ډېر سخت ژړلی دي خو نو بل څوک یې نه درلودی پلار مړ مور مړه شوله او هغه بل خو هېڅوک نشته نو وایي ډېر خفه شو نو تغو وروسته خیر بل خو څوک نشته دی نو مغه نیکه دی عبدالمطلب هغو ته یې راوستلی دی نو هغو هم زړه نازړه زوړ سړی و 100 کالو په شاوخوا کې و خیر په خپل کور کې ورسره واخیستاست ورته ویل چې ورځه دغه میږي وزې وښاد او خره ورشئ چې درلودل دا به په لاس ورکوي ځه دغه دښتې ته بیایه نو په دو وخت کې تاسو ودرئ چې دلته یو څه کیسه وشول